ملټری کوټ اوس که د ملټری کوټ خبرو کو یا د دې کوټ خبرو کو الافغان به ما یو دوه وکیلان داسې اورېدلو چې هغه په دې 9 مۍ کې په ملټری کوټ کې د یو دوه کسان د پاکستان تحریک انصاف د یو دوه گرفتار کسانو د یو دوه په ملټری کوټ کې د ټرایل وکیلانو د دغه ملزمانو نو د هغوی په کېدی چې په نټ ستاسو د نظر هم دغه چې هغه ویره چې د کوم وکیل واسطه رالی وي زما ړومبې ځل وي زه هم ډېر یارېدم یو وکیل مې اورېده ورسره مې بله هم اورېدلې چې زمونږ ړومبې ځل موږ ډېر زیات یارېدو خو چېرته موږ لاړو هلته په کومه طریقه ټرایل او موږ وی د خپلو لکه یو وی زره پلاني وکیل یم بل وی زره پلاني وکیل یم خو موږ نورو سره ملو حتی دا چې د عمران خان دا کزن یم یاد که حسام نیازي چې زه د وکیل نیم خو دس دا پکې د ټولو نه هغه مشهور ملزم وی موږ وی چې د سره ملو شم موږ چې ملو شو په کانه کې څه مسله نشته کومه کانه چې پوجیان خوري او ته ملاوي ټرایل ډېر د انصاف ټرایل سزا بغیر ثبوت تا ته نه ملاویږي نو دا د هغې وکیل د خولې خبره هغه وی چې زه افسوس کوم چې د پاکستان ټول عدالتي نظام داسې وي څنګه چې ملټري کوټ دی څنګه چې د دوی بیرک او جیل دی چې د پاکستان ټول د جیل نظام داسې وي څنګه چې دغلته دی خو که د چا پریکټیکل واسطه راله ملټري کوټ سره نو هغه بیا وایي چې یاره خدای د پاکستان ټول نظام داسې پکار دی چې دلته کم انصاف کیږي دلته کم په میرټس فیصلې کیږي دلته بغیر پروف لکه چې ثبوت نی او د هغې زنده ثبوت تارې دغه کم 119 کسان چې دي چاته چې سزا میلو ده باقاعده د هغه پروف هغه فایل باندې پروف دی او هغه پروف میډیا ته هم راغلی دي جرنل میډیا ته هم راغلی دي سوشل میډیا ته هم راغلی دي او کوم چې د ټاپ غټې چینلې دي هلته هم بلکې په بین الاقوامي میډیا هم چلیدلي دي خو د 9 مۍ واقعه داسې ده چې تر کومې پورې دا خو لکه دغه یوازې دغه 119 نه که نه دا خو ډېر زیات ملزمان دي او که ستا خیال کېږي الافغان بی نو د یو سیاسي جماعت خصوصا دا ډیمانډ د جیل نه هم راغلی و د عمران خان د طرف نه چې موږ ته ثبوت وښیي نو بیا دا خلک زموږ نه نري ورځي کې دوی له سزاګانې بیا هغې پس एकदम هفته بعد ثبوتونه مخې ته راغلل یا حکومت میډیا ته ورکړل یا اسټابلیشمنټ میډیا ته ورکړل خو میډیا ته راغلل نو په هغې کې که څه کسان وګورې باقاعده لکه شهریار افریدي یا یاسمین راشد یا مطلب دا داسې ډېر دي که نه محمود الرشید د پنجاب 2-3 کسان نور دي چې اوس هم په جیل کې دي د مراد سید خبرې د مراد سید داسې هم ډېر دي که نه چې کوم خدا حسام نیازي د دوی ټول مطلب دا دی هغه وخت چې ته کردار وګورې نو خو کلو چې زما منزل وي جیچکي اوري چا به وي زما منزل کور کمانډر لاهور دی چا به څه وي چا به څه وي نو ثبوت ته څه ته ویل افغانه چې توس یو ځای کې بره په جیرو یا په بل مطلب دا لینکوزر باندې یا په بل ګاډي کې ناست یو چې ته چغې وایې چې زما منزل جیچکي دی زما منزل کور کما او ته د هغې پاټۍ کرتا درته لکه دا کم خلک چې دین دا په کرتا درته لکه اوس مراد سید شو یا یاسمین راشد شو یا مطلب داره چې دا حسام نیازي دا خو د عمران خان کزن هم دی یا داسې ډېر زیات دي که نه دا څوک آیا دا ثبوت نو د هغې نه بعد بیا په اداره م الزام لګي چې دا د دوی خپل پروګرام او د یو پلان لاندې چې وي دا د خطي سره به اوس راشو که نه دلته کې وایي په 2426 چې وګورو نو هلته د ریډ زونو د پارلمنټ هاوس د سپریم کورټو د هغې مخې ونیوله دغه خلک یې وتمبول نو چې دغلته یې وتمبولو نو بیا وایي ګوري کیوں چلایي دلته کې چې کوم دی چې دغلته یې پرېښودله نو هلته کې خو ښکلو په ویډیوګانو باندې پرس راله چې د کور کمانډر وردي چې کومه د هغې چولي وي هغه مجسمې چې کوم دی هغې روچتې کړې وي څنګه چې تا حسام نیازي خبره وکړه دغه وردي اچولې وه نو لکه بلکل نو الف خان وایي دا مسله داسې ده که نه او د پاکستان په تاریخ کې دا ړومبی جرنیل دی چې زه ورته حیران یم چې دومره بولډ سټیپونه دي ګورې دا څوک نشي ویلی چې یاره جرنل پیس سره نن سبا کوم عمل روان دی که نه د دې ته سوچ هم نشي کولی چې دی په کوم پوسټ پاتې دی که نه دا که زه تا ته ووایم آرمي چیف دا په پوج کې ډیسپلین دی چې هغه هیډ دی نور دی چې د ملک دننه او د ملک بار څه کوي دا جرنیل نشي کولی ډي جي آی سای چې څه کوي دا جرنیل نشي کولی د ده دا ډیزیګنیشن داسې دی ګوره لکه ته مطلب دا ډي پي او ته وګوره خو د تاڼې سیچوس چې څه کوي که نه دا ډي پي او نشي کولی په خپله علاقه کې چې هغه څه کوي
چې یو سړی خپل سره کوي نو ته ورته څه چې نو، ته عمل کې انتشار پیدا ډیرو کړي ته سزاګانې مخه د هغه وکیل خبره ماته وکړه، هغه وایي چې د آرمي فیملی خلک چې کوم دي نو هغه هم د 9 مۍ په واقعه کې ملوث دي او مقه سلوک ورسره کېږي کوم چې د 119 سره کېږي. ډېر ریټایر فوجیان چې کوم دی دغه سازش دغه و چې هغه یې پکې نه راځي. د حاضر سروس بچي ها. بچي د چا لور لکه د چا ښځه د چا خور یا د چاروندار یا خو مطلب دا فیملی ممبر ها. په فیملی ممبر کې دا خلک راځي که نه. ها. نو دا خو یو حقیقت و چې خدای خبر د عمران خان جادو کوڅو کو ججان وی نو د ججانو فیملی یې مغشتي و د دغه خلکو فیملی سپورټ کوو به هغه پوره خو پوره کنه. او اوس هم مطلب دا دی چې ښه باقاعده سپورټ شته په اسټابلیشمنټ کې شته په کوټ کې هم شته کنه. سزاګانې چې کوم دي یا کیس چې کوم دی